نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. د نت پسترګ کتونکو ټول مسلمانانو یو پنځه خبرې کوم. یو خو تمام مسلمانانو ته د یو اهم خبره دعوت، دویم اهل الحدیث ملګرو ته د استقامت د پاره مختصر کلمات، دریم خبره په مونږ باندې د اعتراض کوونکی سړی علمی او اخلاقی حالت، سلورم خبره اصول بحث او مکالمه، او پنځم خبره د دې معترضینو او د دې معترض د ځینې اعتراضاتو مختصر جوابات. ورونو د ټولو نه اولنۍ خبره، مونږ تاسو روان یو رب ته، د دنیا تنظیم، پارټي، جماعت، پیر، مجتهد، زید، عمر، بکر، دا ټول هر څه پاتې کیدونکي دي. دا زمونږ د دنیا زینت دی، د حق د مقابلې دپاره او د حق د وهلو دپاره دا جدا جدا حربي دي. خو رب ته چې لاړ شو دک قرآن او حدیث به پکاریږي، بل د هیڅ شي تپوس نشته. نو تمام علما او طلبا او عوام او توام چې فرقه، تنظیم، جنډا، پارټي د هر سنه تیر شه د هغه آخرت تیاری د پاره دا د قرآن او د حدیث منهج لاس کې راواخله او دا مخ په پورته بوزه په قرآن او حدیث عقیده او عمل جوړ کې او د آخرت تیاری وکي. دا یو خبره شي. دویمه خبره چې کم ملګری اهل الحدیث دی، لوی خزانه، لوی کیمیا رب درکړې ده، د دې کیمیا قدر وکې او د دې کیمیا او د دې خزانه قدر داده چې دا پیغام دنیا ته ورسوي. او کم خلک چې غاپی، کم خلک چې اعتراضونه کوي، کم خلک چې پروپاګاندا کوي، خپل صلاحیت د غي د پاره مې استعمالوي، خپل قیمتي اوقات د خلکو په جواباتو ملګوي. دا خو ډیره ګرانه ده چې د دعوت کار بم کې او چې څوک اعتراضات کوي هغه پسې بکاڼي مولی. ما د طویلو امام رازی قول دی، لو کان کل کلب عوا القیته حجرا لاصبح الصخر مثقالا دینارا. که ارغه پیدون کی سپی پسې کاڼي ولی کاڼي بګران شي، بیا به کاڼي پسې ګرځي، سپی بغاپی ته به کاڼي ګوره او کاڼي بنی، کاڼي بګرانی چې جی کاڼي خو قیمتي شی دی، خلک سپو پسې ولی، سپی نشي غلی کولی خو کاڼي بګران شي. ای خلکو تا سره قرآن او تا سره حدیث دی، د دې خلکو دا پروپاګاندا، د دې خلکو دا سب و شتم، د دې مولانو دا کنزل او بد اخلاقی د دې دلیل دی چې ته په حق ای. د چې کنزل ونه کړې بیا خو ته په حق نشوي. مولا چې اعتراضات او پروپاګاندا ونه کو، اے اهل الحدیث بیا خو تاسو سره حق نشتا. تاسو د حقانیت یو نشان خدا دی چې تاسو خلق قرآن او حدیث ترابله او خلق تاسو په سر هزارها پروپاګاندا او اعتراضات کوي. درېمه خبره، ډیرو ورونو په مونږ باندې اعتراضات کړي دي. رب د زړه نه خبري چې آخرت یې مقصود دی، د الله رضا یې مقصود ده، یا هر څه مقصود دي. خو زه ان شاء الله په جواب کې د الله رضا مقصود ګڼم، که د باطل جواب کوم د رب د رضا د پاره کوم، اور که په ځینې خبرو ځان غلې کوم د رب رضا مې مقصود ده، د چا بې عزتي مې مقصود نه ده. او الله رب العالمین دې زما په زړه کې نورم اخلاص او ریاکاری او شهرت د دین منع او اخلاص ته الله پیدا کی. دا کم سړی چې بار بار مونږ سره غږیږي، د سره زمونږ مکالمې تیری شوي دي او جاری وي، خدای غلې شوی د ته ما ډومبی ویلو چې الکه ته قوت علمی په حواله ډېر کمزوري، بحث کو شروع کو یا بسم الله کلیپ بازه مکوا، زما د کلیفونو جواب مکوا، ما ته کنزل هم مکوا. دا موه چې په ناره خېټه وي او د لالچ د وجې وار، دا ټولې خبرې په دې رب پوهېږي. نو کله چې په دې خبرو خالص رب پوهېږي او دا معامله زمونږ رب سره ده، ته دې خبرو کې ولې ګوتې وې؟ بس دا ما رب ته پریښي دي. رب ته پته ده چې ما دنیا له لته ورکړه، زما عزت خراب شو که ښه شو، زه مالدار شم که غریب شم، دې باندې رب پوهېږي. بس دا چې مخلوق څومره دی کې انوال نشي دوره بخوي. خو اخم خبره، ستا علمی او اخلاقی دواړه حالات، دې دواړو نه زما لویه ګیله ده تا ته. اول تا ضرور ګڼم زما په خبرو چې غوسه نشي، دا به د ما سره لوی احساني او شاید دې کې د ډېر لوی خیري. زما دا خبرې که دي د طعنو په ځای د عبرت په نظر باندې واورېدې ندیم صاحب،
الله دې تا ته عمر درکړي او الله دې د قرآن او حدیث خادم کا. څومره خوند به کوي چې ته د قرآن او د حدیث دفاع کې د تنظیمونو د شخصیاتو دفاع پرېږدي، دا کمزوري اخلاق کمزوري الفاظ دا څیزونه پرېږدي او د قرآن او د حدیث دا ایشي. په رب مې دې قسم وي زه خو دا درد لرم، کني تا ته پته ده زه ښه ملا یم په تاسو کې، زه پاتې شوی یم، کیدای شي ډېر نږدې نه مې پېژنې ځکه زما ځینې استادانو مشترک دي. بهرحال ګل مې تا چې کله مسلم ابن ابراهیم من اوې ما د اعتراض نه مخکې سترګو کې اوښکې راغلې چې دا سړی د علم په لحاظ دومره کمزوری دی خو د حق مقابله یې په سر اغستې ده. چې ته د غیر منصرف په اعرابو نه پوهېدې نو ما وی چې ستا جواب زه نه کوم. بیا چې تا وی یسمعو قرعا د قرعو په ځای د قرعو وي نو ما ووي چې دا خو د ډومبې درجې طالب العلم هم پېژني چې نایب فاعل مرفوعي. نو ما ته په تا باندې ډېره لویه جړه راله. تا چې کله نقیله او نقیلو کې فرق نشو کولی ما وی چې دا سړی خو ډېر کمزوری دی. تا چې کله په بشرط شی کې ونښتې نو زه په تا خفه شوی یم. ته چې کله د شیخ جلال په مناظره کې د عبارت د ویلو اهل نه وی او په کوټه کې پټېدې قسم په رب دې په تا زه د هغه وخت نه خفه شوی یم. ما لا زړه کې دا ویلم نه دي چې دا علمي سړي په ما اعتراض وکړو د جواب کول غواړي. ما لا دا سوچ نه دی کړی. تا ته اول ما ویلی دي چې ګوره مناظرې خوند کوي عبادت دی. قرآن وی وجادلهم بالتي هي احسن. په مناظره چې څوک بد ګڼي گویا کې دی د دین د احکاماتو نه پوره نه دی خبر. خو ګل مې د مناظرې دپاره قوت علمي پکار دی. په دې تم پوهېږي چې جاهل او کم علم سره به مناظره نه کې. د قوت علمي په باره کې ما ته مخکې مخاطب کړی وي، چیلنجونه نه مخاطب کړی وي. که هغه صلاحیت ستا برابر شوي نو په موبایل به رابطه وکړو د سبا نه یا بسم الله. نورې خبرې ګوره مه منځته کوه. لومبۍ خبره وه ستا د قوت علمي چې ما ته دومره پته ولګي چې تا سره بحث کول، تا ته دلیل جوړول، تا ته هغه دلیل په قیاس او په نتیجه باندې برابرولو باندې به ته ورسې او ماله به جواب راکې. کله چې دا تمه ستا نه زما یقیني شي انشاءالله چې یو مطالبه به زه کوم چې په دې عقیده باس کوو، په هغې به کوو. بیا به ته کې چې اوس په دې باس کوو. یو مناظره به زما له طرفه یو به ستا له طرف نه خلک دې ته اړو خبر نه شي چې په کومه طریقه ته یم هغسې به وکړو. خو قوت علمي دی اول دی. په دې نمبر مه تېرېږه چې دویمې درېمې ته ودانګې. اول دا مسله حل کا. دویم تا ته ما ویلو ته زما ورورې خو تا ته د کینسر بیماري ده. څوک چې بیمار د کینسر وي او هغه له علاج ته د تبې او ټوخي کوي نو دا ته بېوقوف یې. ته زما یو مشرک او بریلوي مزاج ورور خو په ځان پوه نه. ګل مې ستا عقیده کې د استمداد او د استشفا بوی پروت دی. عبارتونه دي د شرک نه ډک دي. اول به په دې وغږېږو ګل مې چې مسلمان دی کم، بیا به د قرآن او د حدیث منهج ته راکاږم الله به دله د دینداري جوړ کړي. دا دویمه خبره ده. د اول نه دویمې ته مه رادانګه، د دویمې نه درېمې ته مه رادانګه چې هغه مسله د وحدت الوجود ده. چې ګل مې تا سره کینسر هم دی، هغه کینسر او شوګر ستا ډبل شوي دي. ته د وحدت الوجود غوندې عقیدې مکلفې او دا کتابونو کې د وحدت الوجود عقیده ده چې الله دې معاف کړي، الله دې معاف کړي. دا دنیا کې چې خره، زناور، سپي او خنزیران دي، زه ته چې یو ستا کتابونه په دې ګواه دي چې ما او تا او دا سپي او خنزیران شادوګان دې کې دنه العیاذ بالله نقل کفر نه. دا الله دې وي، الله بل څه شی نه دی، بس د ماحول کې ګرځي. دا ما او تا چې یو دا د وحدت الوجود کفري عقیده ده او زه تا سره باس پر افولیدین کوم. زه په لرګو د وهلو نه یم. بیا دغه رنګې ستا بله عقیده ګمراهه چې دغه مسلط الاسماء و صفات کې د خپل عقل په ذریعه تعویلات دي اور چې کم دی په هغې کې تحریفات دي. چې دا مسئلې ختم شي ګل مې په فروعي مسایلو به شروع کوو. اگر چې تا په دې ټوله کلیف کې د مناظرې چیلنج هم تا نه دی کړی، تا تعین د مناظرې متعلق هم څه نه دي ویلی. زه درته هم د مناظرې څه نه وایم، خو دا درته وایم چې زما او ستا زوړ ترتیب په دې انداز شروع که ته خامخا د خبرو شوقي په هغه انداز جاري اوسه. دې خبرو له منځته مه راځه. بیا هم درته هم زما دا خبرې تعصب ونه ګڼې، زما دا خبرې په ضد دې حمل نه کړي. زه رب ته هم دعا کوم چې دا خبرې دې زړه ته کوز شي او واقعي سړی د نه جوړ شي. دا تا سره خوند نه کوي. عمر ته مشهور شوی په څه په دې بې علمۍ او په بد اخلاقۍ. دا دوه ستا ډېر زیات مشهور وصفونه دي. بهرحال بله خبره دې ملګري جناب مفتی محمد ندیم صاحب سره اعتراضات کړي دي، د هغې لنډ لنډ جوابات کوو چې دا کلیف رانه اوږد نه شي. یو دا کړی دی ما ته په دې کیسې کې ویلي دي ته مجهولې، بد عقیدې، بې شرم او بې حیایې، د حیا نه خالي، د عقل نه وي خالي، د خېټې وږې. انا لله و انا الیه راجعون. ندیم صاحب عالم خو د رب نه
حیا وکه کنه. رب خدا وه چې زه عالم یم چاته که زه وږی یم په خېټه آیا دا طعنه تعالی مناسب ده؟ یا ته زما د کور نه خبرې چې زه وږی یم؟ داسې خبرې ولیکې. قرآن تا ته وایي نه فتبینو. دارنګ چې ته ما ته وایې چې یاره ته مجهول یې بد عقیده یې، نو دا خبرې خو به وروستو معلومې شي. بهرحال جواب دا دی چې ما ته دی وایي چې ته مجهول یې، نو زه دا وامه چې مجهول زه یم که ته. زه د پلار نوم خیم، زما کلی خاندان ته پیژنې، ښه رانه واقف یې. ته چې خپل تعارف کې ته صرف دا وایې زه د ملک نوشاد نوسی یم، پلار دې ونه ښه، وروڼه تره زامن دې ونه ښول، نو مجهول او بې نسبه ته یې که زه یمه؟ په دې ته سوچو که زه هېڅ نه وم. بیا وایي چې ته مجهول یې، نو زه وایم چې زه مجهول یم، ستا غونده مشهور خلک بیا زما جوابونه ولیکي. خو بیا ووایه یو مجهول سړی دی اهل حدیث شو، زه یې نه پیژنم، خبره ختم. که زما دا شبهې اهل حدیثو کې معروف سړی وکړي د هغه جواب وکړه، بیا خو پکار دا دی چې ته زما جواب ومونه کړې. خو ستا په دې ټول کلف کې پتا دومره روب دی ګل مې، ستا کلام کې دومره معارضي دي چې څوک یې ماوري نو ما ته وایي بیا لکه سړي خو څه ګډې وډې ویلي دي. او هر سړی وایي مفتي صاحب جواب یې ونه کړي. ما چې جواب نه کوو، خو کم از کم د الله د رضا دپاره څه خبرې ورته په طور د عبرت وایو. بله خبره دا ده چې زه مشهور یم خو په علماو کې، او ته عالم نه یې، نو ستا په نس ضرور خبره ده چې زه مجهول شم. انما یعرف ذا الفضل من الناس ذووه. د زرو قدر زرګر سری، او ته زرګر نه یې، نو د زرو په قدر نه پوهېږي، نو ستا په نس چې زه مجهول شم دا زما کمال ته اشاره ده. بله خبره دا ده چې زه مجهول یم، ته مشهور یې، خو دا پته شته چې ته په څه کې مشهور یې؟ په دې کې مشهور یې چې د چا لور خور او ښځه ته یاده کړې، او ستا لور خور او ښځه بل یاد کړي، ته په دې کې مشهور یې. چا ته کنځلې او بدې ردې ته ووایې او تا ته خلک وایي، ته چا ته مفعول وایې او څوک تا ته مفعول وایي، بس ته صرف په دې کې مشهور یې. او داسې شهرت نه موږ په الله سره فنا غواړو. الله دې موږ له علمي او د قبولیت والا شهرت راکړي، د بد علمۍ د بې علمۍ او بد اخلاقۍ د شهرت نه دې الله موږ وساتي. ته که مشهوري په دې کې چې په بشرط شی نه پوهېږي، ته که مشهوري په دې کې چې د غیر منصرف په اعرابو نه پوهېږي، ته که مشهوري په دې کې چې د علم نمبر راشي نو ته تیښته کې، ته که مشهوري په لوپرۍ کې مشهوري، په ایکټینګ کې مشهوري، نو داسې شهرتونو نه ګل مې مونږه پناه غواړو. بیا ما ته وایي بد عقیده یې، نو ګل مې زه خو بد عقیده نه یم، زه خو د قرآن او د حدیث داعي کړم الله. دنیا ته وایم چې راشه قرآن او حدیث ته تسلیم شي، نه پیر منم، نه تنظیم، نه پارټي، نه پلان کې بره او نه کته. که منم رسول الله علیه السلام منم، که شخصیات پنم نو اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم منم. شاید زه بد عقیده نه یم. بد عقیده هغه څوک چې هغه د قبر پرستی بوی یې په هغه کې، هغه د وحدت الوجود د بیمارۍ شکار وي. بد عقیده به هغه څوک وي چې هغه تقلید پرست وي او د تقلید په تیارو کې اوسي. ګل مې بد عقیده به هغه څوک وي چې هغه په اسماء او صفاتو کې تاویلات کوي. انشاءالله د دې بد عقیده مونږ شکار وو، الله ته رایستی یو، تا دې ته الله رب العالمین روباسي. بل دا یو اعتراض یې کړی دی چې دې منکر حدیث وو خو توبه نه وباسي. ګل مې زما توبه ده، زه منکر حدیث وم. دا د قرآن او د حدیث مقابله کې چې مونږه امام ابو حنیفه اغستو یا د هغه قیاس د هغه رای مو د قرآن او حدیث مقابله کې استعمالوله، آیا دا انکار حدیث نه دی؟ د ابو هریره تنهو ته غیر فقیه ویل او د ابو هریره نه منقول ټول روایتونه د قیاس په مقابله کې رد کول دا مونږ کړي دي. آیا ما او تا منکر حدیث نو؟ بالکل و توبه مو د ځکه خو اهل الحدیث شوي یو. ګل مې چې څوک اخبار احاد ځوني ګڼي، عقیده کې نه مني، اعمالو کې نه مني، چې دا منکر حدیث نشي نور منکر حدیث دسو کو. زما استا مشر مولانا سرفراز خان صفدرم لوی منکر حدیثو چې هغه آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سرور، ازالت الریب، احسن الکلام ټولو کی وہی خبر واحد جتنا بھی صحیح ہو جائے اس سے عقیدے کی گاڑی نہیں چل سکتی. وی خبر واحد یعنی حدیث د رسول الله چې هر څومره مضبوط شي په عقیده کې نه چلیږي. ګل مې ستا عقیده کې خوبونه هم چلیږي، خو د رسول الله حدیث مقابلې دپاره تا سره ډېرې حربې شته. مونږ خو د دې انکار حدیث نه توبه ایستې ده، ځکه منکر حدیث، ځکه اهل الحدیث شو. دا انکار حدیث تا کې هم دی خو پوهېږې پې نه. حنفي به یو منکر حدیث بنئ، اصول د احنافو به یو منکر حدیث بنئ، امام ابو هریره صاحب او روایات به په قیاس رد کې او منکر حدیث بنئ، خبر واحد به ځوني ګڼئ او رد کې به په عقل باندې او منکر حدیث بنئ. خو عجیبه خبره ده، دا انکار حدیث پتا کې هم دی خو نادانستا طور باندې دی.
اخبار احد چې څوک ځواني ګڼي دا د انکار حدیث لارې دي، څوک لږ څوک ډېر. بیا وایي مفتی منیر د مدرسې نه هم په دې خبرو راوتی. نو دغه ځای بیا تعارض دي چې کله وایي منکر حدیث وي، کله وایي تا کې مخکې نه د سلفیت بوی و. څه خبرې کوي، الله دې د اجر درکړي. خو ګل می مفتی منیر خو ژوندی سړی دی، مړ نه دی. تپوس ته وکړه چې د هغه د مدرسې نه زه راغلم که مدرسه ختم شوه؟ بس د هغه خو مدرسه ختم شوه. اوس وګوره د هغه مدرسه کې نه اولا درجه شته، نه ثانیه، نه ثالثه. مدرسه خو زما پورې وه، طلبا ما ته راغلي وو او زمونږ نور ملګري وو. چې مونږ لاړو مدرسه ختم، او زه چې لاړم یو مدرس هلته وښیه چې پاتې شي. مونږ ټول لاړو، مدرسې بنیاد نه و. مونږ خو چرګانو یو پارم کې سبقونه خو مدرسه خو نشته. خطا شوی د الله بنده، خطا شوی. خو دا خبرې چې ته کې نو آخر ته دا نه وی چې زاول تحقیق وکم. خو ته خو ما باندې انکار حدیث ته نه لګې. خو قرآن وی فتبینو، تحقیق کوه. ته چې بې تحقیقه دا خبرې کوې نو ته منکر قرآن عملا. خو پوهېږې په نه ګل مې. بیا وی د انکار حدیث دلیل دا دی چې د په بخاري شریف رد کړو. ظالمه په بخاري شریف باندې خو ټوله فقه رد کوي. نو ټولې فقه والا منکرین حدیث دي. د احناف اصول خو جوړ دی لدی چې د بخاری او د مسلم امامت او مشری او د رسول الله حدیث به څنګه رد کوو. نو خو هم کنه منکر حدیث وی د قرآن نعال روایت نه منو. الله بندستا خو مطالعه کمه ده. مونږ خو د دې جهان بادشاهان یو، دا مونږ کتلی دي. شامی به درته یو ورځ وښیمه کتاب الجنایز کې د بخاری دا روایت علامه شامی رد کړی دی چې هغه وی لکنه معلول العله. وی دا روایت معلول دی چې مړي اوري. او بیا وی وهي مخالفته القرآن، دا روایت د قرآن مخالف دی، دا په د کې علت دی. په دې علت په وجه دا روایت معلول دی وي د قرآن خلاف دی. نو یوازې زه منکر حدیث نه وم، په هغه ټایم علامه شامی، زو، تو، سرفراز خان صفدر ټول انکار حدیث کې مبتلا وو. خو ما او تا ته د خپل مرض پته نه وه، ما ته پته ولګېده او تا ته لا پته نشته. چې کله ته د خپل مرض په بیماری پوه شي ته به م انشاءالله د دې انکار حدیث نه توبه وکړې او د قرآن او د حدیث منهج ته به راشي. او کټر اهل حدیث به دا پنسې به دې بره کړي او دا رفع الیدین به کوې او امین به وی او نعمت به درته د الله شروع شي، په جرابو به مسه کې خنیغ سب به دي، ډېر خوند به کې. الله دې اهل حدیث که او کلک وابي دی که الله چې خلک درته وي په کجورو واړی دی او په روټۍ واړی دی. ته ورته وایې چې نه زه خو ډېر غټ مناظر وم او د قرآن او حدیث په دلایلو نه متاثره شوم، ډېر خوند به کې انشاءالله. بیا وایي یو اعتراض دا کړی د فقه حنفي سمه نه منله په سیفیت کې هم. وایي ځکه اخوا دې خوا شو. او وي څوک چې فقه فریدي ګمراه کیږي، دا یې الفاظ دي کني واورئ. الله بنده دا خبره خو یو تا کړی دی چې څوک فقه پریدي هغه ګمراه کیږي. ځکه فقه حنفي خو امام شوافعي نه مني، مالکیان حنابله یې مني، ټول ته ګمراه ګڼي. دا ائمو بې عزتي ځکه هم کته کې. بله خبره دا ده فقه حنفي خو تم نه مني. که فقه حنفي مې منله خو امامت له به م سړی کته چې یاره الى آخره کنه چې اعلی تناسل څنګه دا مقدار څنګه دی، په دې غمونو باخته جوړته داسې ډوې خمانې ځکه به داسې فخر کې. که فقه حنفي مو منله خو د خنزیر د سرمن نه بم جانماز جوړو مونځ بم پکاو. که فقه حنفي مو منله خو زناور سره وتی کوا او نه غسل لازمیږي نه اودس ماتیږي. که فقه حنفي مو منله خو په ماتیازو بم سورة فاتحه لیکله، په وینه بم لیکله و بل بول ایزن شامه کې چې وي. نو دا خو شکر دی چې فقه حنفي نه د منله او کته منه خو ډېر بد کې. فقه حنفي خو امام ابو حنیفه وایي چې مې منه. ته شامی بحر الرائق قلمګیری وګوره مقدمه کوي لا يحل لاحد ان ياخذ بقولنا ما لم يعلم من اين قلناه. چې ترسو دي زمونږ د خبرې سند او حدیث د هغې دپاره د نه کتلې نه وي لا يحل لاحد ان ياخذ بقولنا. وایي زمونږ په فقه به هسې عمل هم نه کوې. نو هغه امام ابو حنیفه صاحب قول دی چې په فقه به عمل نه کوې، په حدیث به عمل کوې. او په فقه چې کوې سند وله ګوره، دا ستا بې بنیاده د دنیا خبرې دي. ته به ما ته سند وښې چېرته به پرې وغږېږو، خو دا وروستنۍ خبرې دي. بیا وایي ته د امام ابو حنیفه تذلیل کوي. یاره دا خو به ډېره وروستو پته درته ولګي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تذلیل زه کوم کته کوي. د امام شافعي صاحب ته کم نسبتونه کوي، دا به انشاءالله وخت کاره کی. د ائمو ګستاخي ته کوي که زه کوم. ها که په هغې د محدثینو په انداز جرح کول د هغې بېعزتي، نو دا بېعزتي خو بیا محدثینو کړې ده، زه یې ځکه کوم. بیا وایي تا به دې د ټیشو پیپر غوندې استعمالوي. د دې نه پته لګي چې اصل کې د لالچي سړی تی چې په خلکو د نظر د چې دی به مال عزت راکړي که ټیشو پیپر به رانه جوړي. ما د چا دپاره قرآن او حدیث نه دي قبول کړي، ما د خپل آخرت د سمیدو د الله د رضا دپاره د قرآن او حدیث منهج قبول کړي دي. چا نه د تمې امیدوار نه یم، زه زمیندار سړی یم، په خپلو لاسو ګټه کولی شم انشاءالله. ته قرآن او حدیث منهج قبول کړي انشاءالله، تا سره به زه د خپل شکور روټۍ نیموم، ته څه غم کوې یار. الله دې اجر درکړي. بس دا خبرې به کافي وي انشاءالله.